حافظ ابن کثیر رحمه الله کتاب دی البدایه والنهایه پاغي کې دا واقعه ذکر کړی دا او امام زهبي سے سیر اعلام النبلاء کې دا واقعه ذکر کړی دا د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه چې هغه یو نیم کال بادشاہت یې کړی دی او په سل کال باندې چې څنګه صدی پوره شوه دی غریب وفات شو ډیر په کم عمر کې ویا ځواني عمر کې دی وفات دی عمر ثانی مرته دویم عمر اسه خو چاته عمر ثانی څوک نه ډیر عجیبه چې دبا فرمایل چې کله ز وفات شمه او زما په قبر کې کېده او زما مخ د قبلین اوخته او دی چې زب بدبخت یم او کزم په قبر کې خودم او زما مخ پړه کېده او زما مخ قبله په طرف باندې اوخته یو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا بادشاہي بس ما صرف اور صرف د الله او د هغه رسول د رضا لپاره کړی او بیا کتابونه لیکي چې کله عمر ابن عبدالعزیز په قبر کې خوده د هغه زمانه خلق گواہی کا الله په ذات قسم خوري چې مونږ په لاحت کې دومره پړکېدونکې مخ د بل انسان نو لیدلی څومره پړکېدونکې مخ په لاحت کې چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه ډیر مختصر ټیم لپاره یو نیم کال خو څومره عابدو څومره خیال به ساته د رعیت او عاجزۍ ته ګوره د کور والا و فاطمه په نوم باندې رحمت الله تعالی علیها چې کله د بادشاہت سنبال کا او بادشاہت ورته ملاو شو د شپې قیام کا الله جل جلاله ته عبادت به ډیر دا د شپه ورځ او لګیا بو شپه رونونکی انسان خدای پاک ته جړیدونکی انسانو چې کله بادشاہي ورته ملا شو چې خلکو دا سوچ وکړي چې اوس به پته لګي دا څنګه چې دا عوام الناس په خلکو باندې بیا امتحانات کوي چې اوس به پته لګي دا خو اوسه پورې بادشاہي کې نو مزې نوي غلامان او ملازمین او پروتوکول او مخکې شاو وروستو شاو فلان دا خبرې خو نوي اوس به یې پته لګي چې اوس د څه شی کوي اوس هم هماغه عمر ابن عبدالعزیز دی او که بدل شو چې کله دی بادشاہي په تخت باندې کېناست وي چې کور ته راننوته او په هغه زمانه کې به چراغان وو چې دا ټول یې بند کړه مړه یې کړه او چې کېناسته په مصله باندې او خدای پاک جل جلاله په وړاندې یې په چغو باندې وژړل ډېر یې وژړل خدای پاک جل جلاله ته وي چې کور والا ورته یې فاطمه د کور والا و اهلیه وه چې نن خو د خوشحالۍ ورځ ده د بادشاہت په تخت باندې کېناستې ته نن ژاړې دی څه جواب ورکوي عمر ابن عبدالعزیز ورته فرمایي چې مخکې به زما د صرف نفس جواب دهما چې ما نه به الله جل جلاله پوښتنه کړی زما د نفس په بابت کې به کړی چې تا ځواني څنګه تېره کړې وه تا عبادت څومره کړی ستا مال او پیسې په کوم ځای کې لګولې وې ژاړم په دې باندې چې اوس راته ټول قوم او رعیت هغه راته میلاو شو د هغه ذمهداري راته میلاو شوه څه پته لګي که په ورځ د قیامت باندې خدای پاک جل جلاله زما په قوم او په رعیت کې چې څومره زما ماتحت خلق دي او زما په انډر کې دي څه پته لګي که قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله مانه پوښتنه وکړه چې هغه فلان سړي حق تا ادا کړه که نه ادا کړی هغې ته د خپل ځان رسول او که نه رسولی هغه له د ټیم ورکړه او که نه ورکړی زه خو یو ډېر عاجز او فقیر انسان یم ما نه به کوتاهیم کېږي ما نه به کمزوریم کېږي څه پته لګي که چېرته په ورځ د قیامت باندې الله جل جلاله د بل انسان په حق کې راونیوم نو ژاړم په دې باندې چې بیا د الله جل جلاله په حضور کې عمر ابن عبدالعزیز سره جواب نشته زه به څه وایم خدای پاک ته چې خدای پاک تا خو ماله بادشاہت ته راکړه او زور ته راکړه بېشک ماله د هر څه راکړي خو د زما کوتاهي به د زما کمزوري به اگر چې کور والا له دلاسه ورکوي چې نیکانو خلکو د متقینو خلکو د صالحینو خلکو معیت ملګرتیا مدد دا څوک کا دا رب متعال کا دا رب العالمین کا کور والا ورته فرمایي دستا مدد به ان شاء الله تعالی رب متعال رب العالمین به دستا مدد کا او داسې بادشاہت به ان شاء الله تعالی
چې رب هم درنا رضای او رعیت او خپل قوم هم درنا رضای او ماغه خبره چې یو نیم کال پس د وفات شو خلکو په لاحت کې ولیده چې مخ یې هم د قبلې په طرف باندې و او پړقېدن داسې پړقېدون کایو چې خلکو ګواهي وکړه چې زمونږ په زمانه کې دومره ښایسته مخ په قبر او په لاحت کې د بل چا مونږ نه یې لیدلی څومره چې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه دا چهره او مخ ښایسته دی دغو خلکو له که بادشاهي م راغلی بادشاهي دغو خلکو عاجزي کړې ده او دا د خدای پاک جل جلاله د طرف نه یو امتحان یې ګڼلی چې دا یو امتحان دی په مونږ باندې راځي نه دا نن سبا خلکو غوندې چې هغوی ته یو عام غوندې هده میلاو شي څه ووایم چې هغه ته انسان ورته ښکاري یو تکبر او د هغوی مخکې وروستو هغوی پروټوکول ته وګورئ د هغوی خبرو گفتگو انداز ته وګورئ د هغوی ناستې د هغوی د ولاړې د هغوی د میل ملاپ تاسو ټول د دغې معاشرې خلک دغه خلک تاسو لیدلي دي په یو عام کرسۍ باندې ناس خلک ځان نه یا فرعونیان جوړ کړي دي او یو محتاج په ظاهره باندې یو کس راشي او په ظاهره باندې هغه ته څه حاجتي مشران یې پکې سپین ږیري یې پکې هغو خلکو نه دا پیغام ورکوم زه چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه نه نه ستاسو کرسۍ اوچته ده او نه هم تر شان او شوکت اوچت دی نم تر عبادت او تقوا اوچته ده هغې خلکو نه دغه سبق واخلئ او زده یې کړئ چې د خدای پاک جل جلاله قوم سره د الله جل جلاله رعیت سره او خپل قوم سره د الله بندگانو سره عاجزي په طریقه باندې راځئ هغوی له احترام ورکوئ هغوی په سر باندې شفقت لاس دی دا د عبادت د قبلېدو د ټولو نه لویه نښه دا ده چې د انسان په زړه کې رب متعال فقیري او عاجزي پیدا کوي دویم نمبر بس تاسو یې په خپل ځان کې ګورئ په کار ده چې اول یې زه وګورم او بیا یې تاسو وګورئ چې زموږ دا عبادات امید ساتلی شو که نه شو ساتلی چې الله جل جلاله به قبول کړي